چې مونږ به مخکې په دا خړو خورې کې نوستو او نن په دا کورسو نوستو بهرحال په دا بحث کې نه ځو واپس دغه لارو درومو چې مونږ د دغه بدامنۍ پوره د دغه بدامنۍ خلاف د مونږ متحد کېدل د قومونو ضرورتونه د قومونو تکلیفونه و یغو چې کوم ذمہواري یا په کوم شکل کې مونږ ترسره کړو و عملاً څنګه قدمونه اوچات کړو یو خو سیده اوسو دا خبره پکې دا ده چې که تاسې دا پریودونه کوئ چې د پاکستان مونږ لر خبر نه رای و کوم څه ورسره کوي په ناپوهۍ کې کوي دا د مونږ تاسې غلط فهمي ده دا ښه جوړ شوی پروګرام دی او ښه پې خبر یو د دنیا خلکو نه تاسې واورو و تېر شوي جنګونو نه و د تېر شوي ظلمونو نه تاسې دا کتابونه ولیدل و دا انټرویوګانې ولیدې چې تمام ریټایر جنرالونو د خپل ریټایرمنټ نه پس دا خبره وکړه چې دا پروګرامات مو جوړ کړي هغه که طالبان دي که په افغانستان کې جنګ د پوره منصوبه بندي ده که زموږ په قبایلي سیمه کې د مشران وژلل دي که زموږ د وطن د تاریخي کورونه او حجرې مسمار کېدل او تابو کېدل او غورځېدل دي دا ټول د دوی کتابونو او انټرویوګانو ایثار اوس نو درومو موږ سره اصل هغه خبرې لا چې موږ تاسې مخکې مزال په څه شي کولی شو مزال هم پکې دا دی چې موږ لا دوه درې دا مشکلات دي چې دا د خیبر خلک په نظر کې واخلو و دا د خیبر خلک چې دا کوم قدم وو چې دا وایي چې په تمامو قبایلو یې بدل کړو موږ چې کله په جوړ لا یا مومندو لا یا وزیرستان لا یا کورمه لا اورګزو لا لوړ شو موږ مشرانو لا موږ لا دا خبره کېږي چې ته خیبر راوچت شه ته خیبر مې مخکې مزل شروع کړه زه درپسې ودرېږم که مورچې لا چین درپسې یم او که احتجاج لا چین درپسې یم که د نیو کوم قدم چې دا وي درپسې یم یو دا خبره چې د خیبر ایجنسۍ د تمام قومونو او مشران متحد کېدل چې ورته متحد شو بیا تمامو قبایلو لا دعوت ورکړو یا پسې ور شو دوره یې وکړو بدای پوه کړو چې ودرېږو و خیبر درته ودرېدل او کوم ظلم او جبر چې موږ د پوره ډیزاین شوی دی دا ډیزاین چې کوم دا نوم ماتېدل غواړو ولای پاکستان د پوره ماتېدل غواړو چې پاکستان په نه ماتېږي او پاکستان په ترقي وکړي څنګه چې وختي طور کوم افسرانو درومي هغه کا ملټري او هغه کا مثلا نور دی او کا نور دی هو د خپل نوکاري پر حد پر سوچته دا هغه سرنيشته چې پاکستان په څا بودیږي او په څه ماتېږي او د خلکو زړونه چې موت کې د پاکستان سره به څه ولوي ته وینې وکړي چې په ټول پاکستان کې نن نوې کول چې کوم د مو د سکیورټي فورسز بالکل په ذهني تور خلاف شوی راوغه لا پاتارو چې قدم اکیلا درومیم د امریکا پورا درومي وکا مدینه لا درومي د امریکا پورا درومي وکا المنځونه کوي د امریکا پورا کوي نو موږ خلکو و دا یو حقیقت هم دی چې هر څه د امریکا پورا کوي اوس طریقه به سره داسې روغونډه کو چې یو خو خیبر د تمام اقوام د بورتوسین له بل قدم اوچت کوي مو برکم برخیل د دیپو کې وسلام وخیرو باغه کې کشرونو هم وسلام وخیرو و مو د غنورو قومونو مشرونو لا سیاسي مرګري ولا ویلو چې هر یو مرګره په خپل قوم کې د نن یو وساله جوړه کې د امن په داسې نو ما باندې چې وا چیران سره موجوده ای او غاګ وتا کوي چې سلام موجوده وي یا کشرونو لکه موږ سل کا صرف کشرونو وخت دي و دیرش کا سم سلام وخیرو دویمه خبره کې دارو چې تیرو موږ د بوله د کوزانی خال یا د لون د کوزانی خال د دوه سره اتفاق وکړ دی مونږ چې میدان لکه لور شو مونږ د خپل وطن د ابای غم کلا کوو ایغه له سکیورټي فورسز و مونږ د لون د بیروکریټ چې کوم د ادب ځین کې اچي چې د کوجری خلک ته روغلي دی و دا و تو په بادي اړین نو لہذا ته مو سره خپل خبره کوو او ګزارای خلک خپل خبره کوي په دا چالوال کې ډېر په خووالو و مونږ د تیرو وسیدین کوو خلکو لا چاول تا قرباني ورکړي ورته زونو و د هلیکاپټرو و د جیټ تیارو لا پاتورونو کې نوستي او په هغه ځای کې چې کوم دی دغه جواب کوي ورڅ کوي خو لیکن سره موږ د عرض کوو چې دا غلط فهمي لري موږ د منځ سره لري شي وای تیرو وای کېږي ا بوله توصیل خل دا 10 را پویوال یار په وخت طریقه شي دویمه سره داسې نو چې ملا ګورای شلمونای او شنورای او کوکی خیر او د خیبر زخه خیر دوه هم د بوله توصیل نه وجرګه لاګل په کور دی او په مخصوص یو باندې نوستای سره په کور دا وای دغه خبره پر دا خبره در سره په کور دی چې موږ ته څه دا غاګ یو دی وای دغه غلا څنګه مې ته وای چې تمام قبویل بیا په دا خبره باندې موږ یا په خاور یا په خیبر یا په لنډ کوتل چې ته یو چې موږ سره جمع کوو دغه پر یو قدم سره اوچات کو وا قدم چې اوچات نه کو روزانه به جوړو او روزانه به مو ته په خونه لا بمبوري کیږي او مخکې مزار به نه کیږي وسره ته ولیدل
چې دا ویرون وي جوړ بازار د مورې بوړې په زرګاو دوکانونه دي او په تېر شوي جنګ کې یې موله مویزه ونه کړله خو چې کومو خلکو 15 لکو روپو دوکان نن یې ویني چې بوړه کې سوال کوي د چا چې کارخانه وه نن یې ویني چې هغه ټکسي او رکشا چلوي نو لهذا له بعضې شیونه چې د هغې نه موت اوس یې اقتصاد خروپېږي و دغه اړول یې دغه لاو چې موت و یې ویښه په هر شکل کې ختموي او شرموي یې دغه په سختۍ سره غوښته پکار دو په تېرو کې بله ورځ یې د مو د بر کمبر د ماشومانو امر نه پاس په دا ډونګا کې یو د 4 کالو عمر سړی هغه د سبوي د وخته په دغو ورځو کې هلیکوپټر نه او یا د جیټ نه او یا کومه نه ولګېدله پروت و و هغه سړی د کوټې د چات نه یې 4 ګنټې کې نه شو راکوزولی او بیا د 4 ګنټو نه پاس د تمام خلک په سوړو په مینات راووتل و دغه سکیورټي فورسز رئیس سوالونه کول چې دا سړي له به موږ له د تطبین موږ له د هغه اجازات راکړه او بیا د مازدیګر پرې دا اجازات نه ورکوو